بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ ویډیو ده په بلډ ډیفیشنسي باندې، کوم چې موږ انیمیا وایو، چې د کومو خلکو وینې ډېرې زیاتې کمې دي. څوک د وینې دپاره میډیسنز استعمالوي، څوک ډریپونه کوي، څوک څه کوي. د هغوی دپاره زه کوره تاسو ته داسې خوراکونه ښیم چې دا تاسو استعمالوئ، نو دې سره به ستاسو وینه چېرته هم نه کمیږي، او د کومو خلکو چې وینه کمه ده د هغه وینه به ورسره هم سیوا کېږي، چې څوک په دې فارموله باندې عمل وکړي، د ده او د وینې د کمي به په یو بل کې مقابلوي. هر هغه فوډ به استعمالوئ چې کوم زه تاسو ته سټپ بای سټپ ووایم، او هغې طریقه باندې استعمال کړئ. اولنی انجیر چې دی، انجیر ډېر زیات استعمالوئ، په دې کې ډېر زیات آیرن دی، او څوک دا استعمالوي د هغې سره به د وینه ډېره زیاته زر زر سیوا کېږي. بل په دې پسې سیکنډ چې دی وچې خوبانۍ دي. وچې خوبانۍ چې څوک استعمالوي ډېرې زیاتې، نو د ده وینه به ډېره زیاته سیوا کېږي، ځکه چې په دې کې هم آیرن ډېر زیات سیوا دي. په ترډ نمبر باندې کجوري چې دي، کجوري هم تاسو استعمالوئ، د کجورو سره وینه ډېره زیاته سیوا کېږي، په دې کې هم آیرن سیوا دي. بلکې چا د هډوکو کمزوري، نو هغه دا کجوري رالئ په پیو کې ورچوئ، او بیا هغه پیس کوئ، او دا کجوري نو د هډوکو کمزوري چې کوم ده، په هډوکو چې کوم دردونه وي هغه به ورسره هم ټول زیات ختمیږي. په نیکسټ نمبر چې کومه ده لوبیا، کوم شوپړ چې دي، په دې کې هم ډېر زیات آیرن دي. شوپړو استعمال ډېر زیات کوئ. بل د دې سره د غوښې استعمال شو، د چکن استعمال شو، دا هم ډېر زیات کولی شوئ. بل په لاست نمبر باندې اینه چې کومه ده، کوم چې ورته موږ جګر وایو، که هغه د څاروي، که د ګډې، که د هر څه یې په دې کې، نو تاسو هغه استعمالوئ، نو د هغې سره به وینه بالکل زیاته سیوا کېږي. بل د دې سره سره تاسو یو کار کوئ چې څوک هم دا څیزونه استعمالوي، آیرن ډېر زیات استعمالوي، نو د دې سره د ویټامین سي استعمال ډېر زیات کوئ. چې ویټامین سي استعمال تاسو کوئ په سبزیانو کې، دا ډېر زیات سیوئ، لکه سپیشلي په نیمبو کې دی، او سره استعمالوئ، نو د دې سره به ستاسو د آیرن چې کوم دي هغه به ډېر زیات جذب کېږي، او ستاسو وجود ته به فایده هم ډېره زیاته درکوي. ٹھیک ده؟ نو د نیمبو استعمال ورسره ډېر زیات پکار دی. دا څیزونه تاسو استعمالوئ، نو د وینې کمی به چېرته هم نه راځي، او که د کومو خلکو وینې کمې دي، نو دا څیزونه استعمال شروع کړئ، نو بلډ به چېرته هم نه کمیږي، ستاسو ایچ بي به بالکل برابري، کمزوري به تاسو ته نه محسوس کېږي، د وجود کم دردونه یا څه چې دي دا به هم ستاسو بالکل برابري، میډیسن ته به هم په دې کې ستاسو ضرورت نه راځي.